الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون صدق الله العظيم. محترم سامعين، دا سورة البقرة سلوختم نمبر آیت الہ العالمین فرمائی یا بنی اسرائیل، اے دا یعقوب علیہ السلام اولاد، اذکروا یاد کئی تاسو نعمتی زما نعمت التي هغا انعمت علیکم چی ما انعام کڑے پتاسو باندی، و اوفو بعہدی او پورکی وعد زما، اوف بعہدکم پورا بکم زخپل وعد لتاسو سرا، و ایایا او خاص لمان فرحبون بس ویری گئی، و آمنو او تصدیقو کئی تاسی بما پا حق کتاب انزلتو چی ما نازل کڑے دے، مصدقا حال کون دا چی تصدیق کون کے دے، الامام داغ کتابونو معاکم چی تاسو سر دی، ولا تکونو او مکی گئی تاسی اول کافر اول کافر بھی پدی سر، اول کفر کون کی، ولا تشترو او ما اخلی بی آیاتی زما پا آیتونو ثمنا قلیلا لگ پیسی، و ایایا او خاص لمان فتقون بس ویری گئی، ولا تلبس الحق مگڑ وڑویتا سے حق بالباطل دا باطل سرا، و تکتم الحق او مپٹویتا سے حق وانتم تعلمون حال دا چی تاسو کوئی گئی، و اقیموا الصلاة او تاسو منز قائم کئی، و آتوا الزکاة او ورکی تاسی زکاة، ورکعو او رکوع کوي تاسي مع الراکعين د رکوع کوونکو سره. دا د دې آیتونو لفظي ترجمه وا. الہ العالمین دین وړاندې آیتونو کې عام انعامات او ذکر وکړو، دین بعد هغه خاص انعامات طرف ته الہ العالمین رجوع کوي، او الہ العالمین هغه انعامات ذکر کوي چې کم بنی اسرائیل باندې باری تعالی انعامات کړي. اسرائیل دا عبرانی لفظ دے او د دې معنی عبد الله دا الله بنده، صالح دا الله یعنی صالح بنده دا باری تعالی، او لقب دا حضرت یعقوب علیہ السلام مبارک دیدا. نو یہودیان دا حضرت یعقوب علیہ السلام پا اولاد کی رازی. الہ العالمین پا دغا آیتونو کی یو قسم تا ترغیب او ترہیب دا دوان یوزے کری، خلقو ترغبت ورکی چی تاسو دا رسول اللہ مبارک دا نبوت امانی او دی طرف تراشی، او اگا کتاب چی کم پا رسول اللہ مبارک باندے نازل شوے چی دا قرآن عظیم الشان دے، تاسو دا امانی. اولا باری تعالی پا دغا آیاتونو کی دا نعمتونو ذکر کئی چه اے دا یعقوب علیہ السلام اولاد، تاسو زما حق نعمتونو یاد کئی چه ما پا تاسو باندی نعمت کڑیو، انعامات میں کڑیو. کشمار لیشی وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کدا اللہ رب العزت نعمتونو وشمار لیشی نو اغا سکنشی شمار لی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، دا الہ العالمین نعمتون دیر بے انتہا نعمتون دی. خو لیکن باری تعالی دلتا کی یاد دہانی دغ بنی اسرائیلو تکی چی تاسو گورا اغا نعمتونم یاد کی چی ما تاسو تا نجات در کو دا فرعون نا، اغا نعمتم یاد کی چی دا یو کانی نما دولس چنی تاسو تراویستی، اغا نعمتم یاد کی چی تاسو ما امین دا تورات اگر زولی چی پا تورات کی دا رسول اللہ مبارک اوصاف و تذکرہ او ذکر بو. دغشان باری تعالی پا بنی اسرائیل باندی بل نعمت دا من او سلوا کردی، تاسو اغا نعمت را یاد کر وغیرہ چی پا تاسو کی ما انبیاء را لی گلیو، دا طول نعمتون و تذکرہ باری تعالی دیتا کئی.
او تاسو بیا الله رب العزت دغه نعمتونو نه بعد فرمای چې زما وعده تاسو پوره کړئ. الہ العالمین وعده سوا د الله وعده دا و چې په تورات کې په انجیل رسول الله مبارک اوصاف خو باغی کې د الله رب العزت وعده لکه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما پر روایت د ابو صالح کې دا خبر لیکي تفسیر سمرقندی دا روایت را نقل کړي چې باری تعالی وعده د بنی اسرائیل نه په تورات کې اخسته و چې انی باعث من بنی اسماعیل د اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې بزا لګما نبیا امیہ یو نبی به لګم چې هغه امی به وي فمن تبعه وصدق به غفرت له ذنوبا چا چې د دې اتباع وکړه او په دې تصدیق یې وکړو نو زه به د هغه ګناهونه بخم او هغه به زه جنت ته داخلوم. دغه د باری تعالی سره هغه وعده لدی سره وجعلته له اجرين او الہ العالمین دې ته دو اجر ورکړي. یو اجر دا چې موسی علیہ السلام مبارک کم احکامات راوړي دوی په هغه باندې عمل کړي. یو اجر دا چې د رسول الله مبارک پر اتلو سره دوی په هغه باندې هم څوک اتباع او په هغه باندې هم ایمان راوړ. او دغه حکم چې دی دا يهوديان هغه يهوديان چې کم مدینه منورې ګیر چاپیرو بنو نذیر او بنو قریظه دا تفسیر سمرقندی لیکلی او دوی هم دا یعقوب علیہ السلام مبارک په اولاد کې او دغه حکم هغه ته نو د رسول الله مبارک رسالت دا عام ور چې کم نبی براغه هغه ته کم احکامات یا کم کتاب به ورکړي شو د هغه د قوم پر یو مختص هغه نه بعد چې بل نبی براغه د هغه احکامات به جاری کیدل. زما استا آقا ته الله دومره شان ورکړي دي چې په تمام انبیاء باندې او فضیلت والا چې د آدم علی السلام نه والا تر عیسی علی السلام مبارک پورې کپدی کې یو نبی هم د رسول الله مبارک په دور کې راغلی وي دوی باندې ضرور او لازمی خبره و چې دوی د رسول الله مبارک په ذات باندې ایمان راوړي وي او د دې کم اتباع کړي وي دا لازمی خبره و. ځکه قران عظیم شان کې الله خپل فرمایي وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ الہ العالمین تمام انبیاء ته خطاب کوي. الله رب العزت وعده محکمه د تمام انبیاء نه اخستې و تاسو ته زه کتاب بم در کوم حکمت بم در کوم خو بیا یو رسول معظم رسول برازي چې هغه په تصدیق کوونکې د ټولو هغه سیمې چې تاسو سره حکمت دی لتؤمنن به ولا تنصرن خامخا ضرور به ضرور به تاسو په هغه باندې ایمان راوړئ او د هغه سره وسکوي مدد وکوي. قال اقررتم الله رب العزت هغه نه اقرار واخستو او دی وایي چې اقررنا مونږه اقرار یعنی مونږ ته اقرار درکو او مونږ گوايو په دې باندې الله او فرمایل چې وان ما یعنی زه هم د هغه گواهانو نه یم کچرته رسول الله مبارک تاسو په دور کې راغی او یا تاسو د هغه په دور کې مبعوث شوي تاسو هم په هغه باندې سکوي ایمان براوړي د هغه د دین مدد وکوي لکه څنګه چې رسول الله مبارک خپل فرمایي کچرته موسی علیه السلام مبارک وې موجود وې نو هغه هم زما د دین اتباع کوله ما چې کم راوړي احکامات دي د هغه اتباع او پیروي به کوله. پاتې شو يهوديان نو يهوديانو د رسول الله مبارک سره بغض کولو حسد کولو عداوت کولو لدی د وجنا او عداوت او حسد شي د وجنا چې هغه سلسله د نبوت د دینه کټ شو او د اسماعیل علیه السلام مبارک په اولاد کې دا سلسله د نبوت راغله لدی وجنا حسد او بغض کولو لکه مخکې آیتونو کې چې لکه څنګه تیر وو. نو الہ العالمین ورته بیا ترغیب ورکړي چې ګوره تاسو خاص زمانه ویریږئ ګوره که تاسو د رسول الله مبارک په ذات باندې ایمان رانوړو او تاسو د هغه احکامات خپل نکړل چې کوم رسول الله مبارک راوړي دي نو ګوره زه به تاسو ته عذاب درکوم او هغه عذاب چې سخت عذاب دی. او بیا الہ العالمین فرمایي تصدیق د هغه قران او په تاسو چې ما پر رسول الله مبارک باندې نازل کړي چې دغه قران عظیم شان دی تاسو ولی تصدیق نه کوئ؟ حال دا چې دغه قران عظیم شان تصدیق کوونکې د هغه څه دی چې تاسو سره تورات دی د هغه تصدیق هم کوي دا خو لیکن دا قران عظیم شان د هغه شي تصدیق کوي چې کم باری تعالی له طرف نه راغلي هغه نه چې تاسو تحریفات کړي دا هغه تصدیق نه کوي قران بلکې قران عظیم شان خو ما ته تخیل چې دغه يهوديانو په تورات کې تحریفات هم کړي دي او دغه قران عظیم شان چې کم تصدیق کوي دا د هغه شي تصدیق کوي چې کم د باری تعالی له طرف نه نازل شوه او په دغه تورات کې موجود دي
او بیا الہ العالمین فرمای تاسو اول کافر مکیږئ اے اهل کتابو تاسو اول کفر کوونکي مګرځئ په دغه قرآن عظیم الشان باندې په اهل کتابو کې تاسو اول کافران شئ او تاسو ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. مفسرین لیکي چې بکتمان صفت محمد صلی الله علیه وسلم یعنی تاسو د رسول الله مبارک تعریف مو پټوي په دغه پټولو دا رسول الله مبارک په صفت پټولو تاسو د خپل قوم نه پیسې مو وسولوي دغه پیسې وسولول تاسو دا دنیوي فائدہ ده دا فانی دي دا ختميږي او د رسول الله مبارک په ذات ایمان راوړل د هغه احکامات منل دا بقا لري. ګوره دغه يهوديانو ته خطاب دی د دې علماو بس کول د رسول الله مبارک اوصاف به پټ کړل خپل قوم ته د نبی رسول الله مبارک اوصاف نه خودل ولی چې کم هدیه او تحفې چې دې ته براتلی بیا به هغه باندې چې د رسول الله مبارک په ذات هغه ایمان راوړی وي دین خو خپل هغه راوړیدل او د دې علماو به دا کار کولو چې دا حق به پټ کړ. الہ العالمین فرمایي چې خاص مانه ویریږي دا سې کار مکوئ. هغه نه بعد فرمایي چې ولا تلبسوا الحق بالباطل تاسو حق مګډ وډوي د باطل سره. اوس پدې کې علما تفصیل ذکر کوي چې د دې څه تفسیر دی. بعض علما د دې تفسیر داسې ذکر کوي چې د حق نه مراد رښتیا دي او د باطل نه مراد دروغ دي. دوی به دروغ د باطل سره یو ځای کړل. الہ او فرمایي چې تاسو دا کار مکوئ. بل تفسیر دا کړي علما چې د رسول الله مبارک مبعوث کېدل تمام عالم اسلام د پاره دي حتی چې د آدم علی السلام نه والد د روز قیامت پورې دي ټول د پاره د رسول الله مبارک مبعوث کېدل دي. خو چې کله دی بس خبره کوله رسول الله مبارک مونږ ته نه دی مبعوث شوی بلکې غیر ته مبعوث شوی دی. نو الہ او فرمایي چې ولا تلبسوا الحق بالباطل تاسو حق د باطل سره مګډ وډوي نو دغه دروغ د باطل سره مګډ وډوي دغه بدبخت خلکم دغه عمل بو وتقتم الحق او حکم مپټوي. حق پټول سو مخکې دغه آیت کې تیر شو چې دوی د رسول الله مبارک صفت دا وی پټولو. حال دا چې دوی پویو چې رسول الله مبارک دا برحق د الله رب العزت نبی دی دا قرآن عظیم الشان په سچ راغلی کتاب دی خو لیکن بیا به هم دې سکول پټول به لکه الله خپل فرمایي چې الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. دغه يهوديان بدبختان دوی د رسول الله مبارک ذات باندې دومره پہچان لري او د نبی رسول الله ذات دسی پیژني کما يعرفون ابناءهم لك خپل بچی چې پیژني. رسول الله مبارک اوصاف په تورات انجیل کې ذکر دي حتی چې یو قوم بل قوم ته د نبی رسول الله مبارک اوصاف خودل چې زما استا داسې نبی آخر الزمان برازي داغه دا اوصاف دوی خو لیکن دوی بغض او هغه حسد نیولي او داغه د وجنه الہ بیا ورته فرمایي چې تاسو منځونه قائموي زکات ورکوي او رکوع کوي ورکعوا مع الراکعين او رکوع کوي د رکوع کوونکو سره. نو دلته کې دا یعنی جز ذکر شو کل مز ذکر نه بلکې هغه څه ذکر شو جز ذکر شو چې رکوع ده او دینه مراد ټول موږ دي. ځکه تفاسیر لیکي چې د يهوديانو په موږ کې رکوع نه و. نو الہ او فرمایي چې ورکعوا مع الراکعين اي صلوا مع المصلين تاسو موږ کوي د چا سره د موږ کوونکو سره او بل دی کې اشاره دی طرف ته مو چې تاسو جماعت سره موږ کوي هغه چې موږ کولو جدا جدا موږ به کولو. نو کچرته هغه رکوع کړي وي نو خپل د رسول الله مبارک په امت کې شامل دي. کچرته هغه جماعت کړي وي د رسول الله مبارک په امت کې خپل داخلي دي. الہ العالمین په دغه آیتونو کې زما استاد آقا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم صفتم او بل ترغیبم دي او ترهیبم الہ العالمین په دغه آیتونو کې ذکر کړه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل. دا چینل سبسکرائب کړئ او په بیل آیکن باندې کلیک کړئ چې تاسو ته هر نوی ویډیو په وخت باندې ملاويږي. ډیره مننه د کتو لپاره ملاوي